تخبی اړخ کې یو ځای دی، هغه ځای تاسو پیژنئ، زه یې نوم نه علم. هلته یو طالب العلم په دغه جومات کې امامتي کوله. هلکه ټیم پوره شي بیا ماته ووایي. او هغه طالب به غټه دوره کوله. دا ما په جمعه کې هم بیان کړې ده. هغه هلک ماله دلته دې مدرسې ته ډېرې پیرې راغلې، اوس هم راځي. که چېرته بیا بعضې ملګري زه بیا هغوی ته هم ښایم. جومات کې پاتې کېده. په هغه جومات کې مقتدیانو کې یو داسې کس و چې هغه پروفیسر و او ریټایر شوی و، پنشن یې اخیستی و. د قدرت شان دی چې دا کم لږ شانتې په عهده پاتې شي، بیا دی طالب و مولا ته و عالم ته و امیر صاحب ته و حاجي صاحب ته لږ سپک ګوري، ځان ورته څه ډېر لوی شیخ ښکاري. وایي یو ځل رالم، ماسپښین ټیم دی، وایي زموږ د مدرسې چوټي ناوخته وشوه. نو وایي دی ما ته وایي چې ګوره روزانه ته 3 منټه لیټ راځي مولوي صاحب، او هر وخت به موږ تا ته ناست یو، ولې ستا هم نوکران یو څه. وایي بدې ردې راته ووایي. وایي په سبا یې راته بیا ووایي. وایي دی نوی ریټایر شوی و. بله ورځ مې کمرې ته خپل زما چې د امام کومه کمره وه وایي هغې ته مې دننه کړ، چای مې پرې وڅښل او ډېر په ادب او په قدر مې ورته ووایي چې پروفیسر صاحب زموږ چوټي لږ لیټ کېږي او هلته شیخ صاحب اکثر پیریډ اوږد کړي او بعضې وخت کې لار ده نو کله سیکل خراب وي او کله کرایي را سره نه وي او د طالبې ژوند دی، بس دغه علم ته پروت یم. خیر دی چې د جمع ټیم برابرېږي نو تاسو یو کس جمع ته مخکې کېږئ، بلکې ته په خپله مخکې کېږه. د یو ټیم جمع په فاسق پسې هم کېږي. خیر دی ته خو شریعت ته جوړې، ته جمع ورکوه. وي سړي ګډې وډې ووایي، خو بیا وي چې زه ګورو به په سبا یې بیا غوبل کوو. دا به طور عبرت ویم، د خپل جومات امامانو سره ښه رویه اختیار کوي. زه د حاجي صاحب اخلاقو نن مجبوره کړی یم چې زه د ده صفت کومه. قسم دی که ښه صفت پکې نه وی، د الله په ذات قسم نن به مې وی چې دا ټیک نه و د کې دا عیبونه. نو مولانا وی چې ما دغه سړي ته ډېر مینت وکړو خو سړی نه ټیک کېده. بیا بله ورځ وي زه لیټ رالم او وي د ما پسې خبرې مو کړې وي چې جمع ته مخکې شو. وي قدرت شان دی، دا پنسه به مې یا لږه اوچته وه یا به لږه ښکته وه، خو چې سلام مې واړه وي دی دغه جمع کې ما پسې شروع وکړه. وی هغه څه یې ووی چې بس زه ډېر زیات خفه شوم. وی ما وی چې باقي دا سړی د دې مصلي بې عزتي کوي، د دې محراب او د دې منبر بې عزتي کوي او دا سړی نه قلاریږي. وی ما ورته وی چې پروفیسر صاحب ما د خپل کتابونه واغسته، زه خو د دین طالب یم، زه فقیر او ملنګ سړی یم، د ملنګ دپاره یو در بند او سلګونه کلاو، بس زه لاړم والسلام او ته پوه شه او ستا رب پوه شه، زما په باره کې د تا سره الله معامله وکړي. خبره خو داسې نرمه ښکارېدله. وی چې لاړم 2 هفتې نه وې شوي، په ښځه باندې الزام ولګېده، وی چې دا غلطه بدنامي پرې راله. بله ورځ یې لور وتښتېده او بله ورځ نورې قصې مسې وي. اوس راپسې جرګې کوي، حالانکې په هغه جرګه کې زه هم تللی وم او پروفیسر ما هم پوهه کړي خو نه پوهېده. زه وایم چې هلکه د خپلې خولې له لږ برغولی پیدا کړئ، د خپلې خولې پرتوغاښ راټینګ کړئ، ګډې وډې مه وایه چې د محلې امام، د کلي علاقې تبلیغیان یا د کلي مشران یا خپل پلار او تره د نه تنګي. ګورئ د الله عذاب بیا ډېر زیات سخت دی. ډېره ګزاره کوئ، ډېر ناکام کوئ. دا د پیغمبرانو وارثان دي علما.